أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. د دین مخکې په دې آیات کریمو کې دا ذکر شوی وو چې څه کسان راله او مسلمانانو ته یې دا خبر راوړ چې ابو سفیان یو لوی لښکر د مکې نه را روان کړی د ځان سره او په تاسو باندې حمله کوي او مکمل تاسو ختمی او د هغو ډېر لوی لښکر دی د هغو نه تاسو ویریږئ. نو مسلمانانو ورته وفرمیل حسبنا الله ونعم الوکیل، زموږ دپاره الله پاک کافي دی او ښه کارساز دی. د حق کسانو ذکر دی په دې آیت نمبر 175 کې الله پاک فرمایي انما ذلکم الشیطان، پخه خبره دا ده چې دا یرونکې تاسو لره شیطان دی. هغه کس چې راغه دومره کسان دی او غټ لښکر را روان دی او ښه په پوره طاقت کې را روان دی نو یرولي مسلمانان. نو الله پاک فرمایي چې دقه سړی شیطان د یخوف اولیاءه چې یروي د دوستانو خپلونه. د مسله دا ده چې چونکې کافرو او طبیعته ور باندې سړی د خپل دغه طرف ته چې کوم د نمایلی جو هغو دغه خپل دغه د وجې نه چې کوم د نو کار کاوه دغه هغو طرف ته خبره کوله ځکه چې دی هم کافر و هغه هم کافر و نو دواړه یو شانته وو. نو په دې وجه باندې چې کوم د نو د هغو طبیعته ور هغو طرف ته مایله نو مسلمانانو ته دغه خبره کوله. خو الله پاک فرمایي فلا تخافوهم، تاسو مه یریږئ د دیو نه، د کافرانو نه مه یریږئ، وخافون یا ویریږئ زمانه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې. ګوره مسله دا ده مؤمن چې مؤمن یي نو د هغه سره د الله تبارک وتعالی نصرت او مدد ورسره یي. اگر که د کافرانو تعداد سیوای په قرآن مجید کې نور ځایونو کې هم داسې آیات کریمه واقعات شته لکه دویمه سپاره کې د کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله والله مع الصابرین. ډېر کله ته واړه جماعتونه هغه غالب شوي دي په لویو جماعتونو باندې. نو که تاسو خیال کړئ نو طالوت رحمت الله علیه سره په دغه موقع باندې 313 کسانو مسلمانان او په مقابله کې 1 لک کسانو. اوس د 313 او د 1 لک څه مناسبت دی؟ لیکن د الله تبارک وتعالی مدد د هغو سره هغه 313 کسانو هغه 1 لک کسانو له شکست ورکړو. دغه شانته د یرموک په موقع باندې چې کوم 35,000 د مسلمانانو تعداد هم راځي او 46,000 هم راځي او په مقابله کې 7 لک چې کوم دونه هغه کافران دي. خو شکست هغه کافرانو له هغو ورکړی دی د الله پاک په مدد باندې. نو مسلمان چې مسلماني د الله تبارک وتعالی مدد به ورسره خامخا یي. په دې سپاره کې مخکې چې کوم تاسو اورېدلي الله پاک فرمایل وانتم الاعلون ان کنتم، تاسو به غالب یئ که چېرې تاسو مؤمنان یئ. نو مسلمانان په تعداد باندې ګوره دا خبره یاد ساتئ د کفارو مقابله نه کوي. مسلمان چې کوم دی هغه په ایمان سره د کافرانو مقابله کوي. نو چې څومره د چا ایمان مضبوطو او په دین کې مضبوطو نو د هغه سره به مدد د الله پاک زیات او زر وي نو غالب کېږي به. چې مدد نه وي جو بیا به دغه هرې لکه دا اوس چې زمونږ دی په دې دور کې د مسلمانانو. په دې بل آیت کریمه کې په دې 176 کې د هغه منافقینو ذکر دی او حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک وتعالی تسلی ورکوي. ګوره اول د مدینې نه تاسو ما ویلي مخکې دغه په اول کې واقع چې 1000 کسان روان شوي بیا تېره 300 کسان ته تا کوم چې منافقینو دا ته راواپس شو. چې دوی راواپس شو نو ظاهري خبره طبیعته ورسړي ته دغه راسي صدمه راسي چې لکه اول لاس روان شو اوس رانه چې کوم دی نو راوګرځېده واپس. نو په دغه الله تبارک وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم دی نو دغه ورکوي تسلي ورکوي فرمایو ولا يحزنک الذین او غمجن دینه کې تعالی هغه کسان یسارعون فی الکفر چې دوی منډې وي په کفر کې یعنې
اصل کې بغدغه منافقین په حقیقت کې مسلمانان نه وکنه خو هو تر مسلمانانو سره او بیا چې کوم دین هغه را دغه شو را وګرځید د کفارو مدد وکم خبر باندې پوه نو مسله دا چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ته د دې غم مکوا ولی انهم لا يضر الله شيئا یقینا دیو هیڅ ضرر نشي ورکوله الله پاک ته هیڅ شي ضرر الله پاک ته نقصان نشي ورکوله نو چې څنګه الله پاک ته نقصان نشي رسوله د قشانت د الله پاک پیغمبر ته نقصان نشي رسوله بلکې د مبارک راضي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دی به د ور په اخرنۍ دغه کې به کوم چې دلاندې طبقه ده ورته یو چې کوم دنه دی ملنډ کوي په اسلام پورې په مسلمانانو پورې نو په دې ملنډ په وجه باندې بدیو د يهوديانو عیسایانو او هندوانو مشرکینو نه هم په لاندې طبقه کې پراته نو الله پاک فرمایي یرید الله غوړ الله پاک الله یجعل لهم حظا دا چې ونګرځي د دې لپاره صحیح فی الاخرته په اخرت کې د دیو ته بالکل صحیح حساب د الله پاک د فضل نه د الله پاک د احسان نه هغه ورته میلاو نشي نو ته جنت او نو ته صبر سره رحمت بلکې د دیو چې کوم د زیم دقه د جهنم هغه اخرنه لاندې طبقه ده ولهم عذاب عظیم او ډیر دي د لپاره عذاب لوی ګوره دا خو تاسو لکه مونږ خو وای جهنم وایو خو د جهنم کې چې هغه کوم عذابونه لري هغه مونږ زوتو خو لیکن داغه غیره چې کوم د زمونږ سره ترانه د کوزه شو یاد ساتي چې ګوره د جهنم وره د جهنم ماران د جهنم لړمانان په جهنم کې پرشتو وهل پاغي کې هغه ویني زوی هغه سکل او ور باندې سوزه دا ګوره آسان شي نه دی ګوره دې چې سړی کله سوچو کې په ایمان سره د خوب نه ورځي ګوره دا سړی مازغه ګډ وډ شي خو لیکن چونکې زمونږ په تصور کې وس هغه شي نه راځي خبر باندې ورسېد نور چې کوم دنه لکه دیو ته خو به میلاوي ګلو عذاب نور مسلمانان الله تبارک وتعالى د ګوره د جهنم دغه عذاب نه مونږه بچ کې ډېر خطرناک شی دی ګوره دا خبره یاد ساتئ غټ لوی عذاب په دې 176 نمبر آیات کې د دیو د آخرت ذکر او وس په دې 177 نمبر آیات کې د دغه کافرین او مشرکین او منافقین چې کوم د هغه سره هغه د دنیا ذکر دی یعنی مطلب دا دی چې څنګه دی په آخرت کې رسوا دي کنه او الته بدیو ته عذاب ملاوي کې دغه شان ته بدیو په دنیا کې هم رسوای او ذلیل وي نو الله پاک فرمایي ان الذين اشتروا الكفر یقینا هغه کسان چې وغسته کفر بالایمان په بدله د ایمان کې لکه مسلمانانو سره ناس پاسي په نبی عليه السلام په سلام منځ هم کې او چې کوم دینو لکه مسجد نبوي کې چې کوم دینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وحي بیانول واعظ نصيحت هغه ته هم ناس دا غي په باوجود باندې چې کوم دنو تاسو خوخوي او چې کوم دنو د ایمان په بدله کې کفر او بیا چې کوم دنو هغه د دنیا په بیه باندې تاسو خرڅوي ایمان او کفر اخلي نو الله تبارک وتعالى فرمای لن يضر الله شيء اس جز الله پاک ته ضرر نه شي رسول دي تاسو ته مخکې ویل شوی چې هیڅ څوک د الله پاک په مخلوقاتو کې د الله پاک نوم اغستون کې څوک نه ټیک ده کنه نو بیا هم د الله تبارک وتعالى په بادشاہت کې د یوې ذره برابر څه کمی نه راځي ټیک شو او کدا ټول دنیا کې او اسمانونو کې او په هر ځای کې چې څومره مخلوقات دي او ټول د الله پاک تابعدار شي سو کفر نه والا نه نو د الله تبارک وتعالى په بادشاہت کې د ذره برابر زیاتې نه راځي ورچې الله تبارک وتعالى د دې لوی ذات انک حمید مجید هغه د زموږ ضرورت نشته موږ چې کوم عمل کو کوم کلمه وایو کوم منځ کو روزه وغیرہ کم تلاوت کو دي ته زموږ ضرورت ده الله تبارک وتعالى دې ضرورت نشته ګوره دا خبره یاد ساتئ نو الله تبارک وتعالى فرمای کدی کافران شو کفر واغس د ایمان په بدله کې نو څه چلو شو الله ته غوسه نقصان نشي رسوله او څنګه چې الله ته نقصان نشي رسوله د قشانت د الله پاک پیغمبر ته نقصان نشي رسوله ولهم عذاب الیم او در دې د پر عذاب دردناک